د بېنظیر روپۍ چې دي هغه به موږ ته کله میلاوي کومو کسانو چې نوی رجسټریشن کړی دی نو هغه بار بار دا تپوس کوي چې موږ ته به دې ځل دا روپۍ میلاوي که نه میلاویږي ځینې کسان وایي زموږ په علاقه کې دا روپۍ نه دي شروع شي نو اوس چې دی هغه ستاسو په علاقه کې شروع شوي دي تاسو لاړ شئ هلته معلومات حاصل کړئ ځکه د هغو له طرفه دا راغلی دي چې دا اخرنۍ مرحله ده او دا ټوله شروع شوې ده نو اوس معلومات وکړئ ستاسو په علاقه کې چې دی دا روپۍ به شروع شي که نن نه نو سبا به شروع شي یا بله ورځ خو دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته د اختر نه مخکې چې دی دا به تاسو ته میلاویږي خو کوم کسان چې نوي کسان دي او هغه وایي چې موږ ته به دا روپۍ د کل نه میلاویږي نو دا روپۍ ځینې داسې کسان دي نوي کسان چې هغو ته په اولنۍ پیره میلاو شي کومو کسانو ته چې په اولنۍ پیره دا روپۍ میلاو شي نو هغه لازم کمنټس وکړي چې 13,500 روپۍ کومو کسانو ته په اولنۍ پیره میلاو شي نو هغه هم لازم چې دی کمنټس وکړي ځینې داسې کسان دي چې هغو له خپلو روپو معلومات نه دي کړي او هغه بار بار زموږ نه دا تپوس کوي موږ ته به دا روپۍ د کل نه میلاویږي نو تاسو داسې چل وکړئ چې لاول د خپلو روپو معلومات وکړئ کوم ځای کې چې روپۍ میلاویږي هلته لاړ شئ او د خپلو روپو معلومات وکړئ نو تاسو ته به دا روپۍ میلاو شي خو هغه کسان به کوي چې د کومو کسانو د رجسټریشن کال یو نیم کال شوی او هغه اهل دي د دې پروګرام دپاره نو هغه د معلومات وکړي اول نمبر خو تاسو له پکار و چې تاسو خپل اهلیت آنلاین چک کړی اوس خو هغه ویب سایټ بند دی خو کله چې کولاو شي نو تاسو په هغه ویب سایټ باندې 8171 ویب سایټ باندې چې دی هم خپل اهلیت چک کولی شئ خو کم کسان چې د پروګرام دپاره اهل نو تاسو لاړ شئ او خپل معلومات حاصل کړئ چې تاسو ته به دا روپۍ میلاوي که نه میلاویږي بل ځینې کسانو 15,000 روپۍ راغستي کومو کسانو چې 15,000 روپۍ راغستي نو هغو ته به دا قسط چې دی دا به نه میلاویږي لکه را 13,500 روپۍ چې اوس کمې شروع دي نو دا روپۍ به ورته نه میلاویږي او د جولای نه وروسته به د هغو پته لګي چې هغه دې پروګرام کې شاملوي که نه شاملوي ځکه د دې نه به زیاتر کسان چې دی هغه به وځي کوم چې مالي سال دی او هغه چینج شي او د هغې نه وروسته خلص کېږي نو په دې کې به زیاتر کسان د دې پروګرام نه وځي او نوي کسان چې دي هغه به رادننه کېږي خو ځینې داسې نوي کسان دي چې هغو ته به دا 13,500 میلاویږي نو لاړ شئ تاسو معلومات وکړئ چې ستاسو روپۍ راغلي دي که نه دي راغلي تاسو ته کور له څوک دا روپۍ نشي راوړی خو تاسو به د روپو ځای ته ځئ اولته کې به خپلې روپۍ چې دی دا به چک کوئ نو د هغې نه وروسته به تاسو ته دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي